اوسپنې پسې زور کوي او د اوسپنې سره مینه او محبت کوي او ځان ته یې راکش کوي. دغه رنګې محترمو تاسو به ډېر داسې جامد څیزونه ګورئ چې هغوی د یو بل پسې زور کوي او د یو بل پسې انخلي. نو همدغه وجه ده چې الله جل شانه په مخلوقاتو کې مینه او محبت او د دې ماده اچولې ده. انسان به د ټولو نه لویه مینه د الله جل شانه سره کوي، ځکه چې د ټولو نه لوی احسان په موږ باندې الله جل شانه کړی دی. کله چې د الله جل شانه او د مور او پلار مینه راغله نو د مور او پلار مینه دا به پریدي، دا به د خپو لاندې کې، او د الله جل شانه مینه او محبت دا به اخلي. په دې ځان پوهېږئ. خو بهرحال محترمو ستا مور او پلار، ستا مور دا داسې یو عظیمه هستی ده چې د دې مینه او محبت دا فرض دی، دا واجب دی او په دې کې ثواب دی. محترمو په قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه کوم ذکر چې د خپل وحدانیت ذکر فرمای او دا فرمای چې زما شکر گزاری کوا، زما عبادت کوا، ورپسې متصل الله جل شانه په څو ځایونو کې فرمایلی دي وبالوالدین احسانا ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکریا ادا کوا، د مور او پلار شکر ادا کوا، زما عبادت کوا او د مور او پلار سره ښه سلوک کوا، ما او پیجنا او مور او پلار دی او پیجنا، هغوی سره احسان کوا، نیکی ور سره کوا. محترمو آیات کریمه ما ستاسې حضور کی تلاوت کړي کہ اللہ جل شانہ فرمائی واورئ وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، ستا اللہ جل شانہ په دې باندې فیصله کړی دا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے عام انسانانو، الا تعبدوا الا ایاه، دا الله نه سوا به د بل چا عبادت نه کیږي. ځکه الله جل شانہ د شرک نه ډیر نفرت کوي، د الله جل شانه شرک ډیر بد راځي. دلکو ما او تا انسانان یو، د الله مخلوق یو، او که ما او تا سره څوک په کاروبار کې شریکیږي منوي نه منو، که ما او تا سره څوک په عزت کې شریکیږي نه عزت ور سره نه نیمو، که ما او تا سره څوک په پټي کې شریکیږي خپل ځان پې ور مړکو اغم مړکو، کما تا سره څوک په بچو په اولاد کې شریکیږي چې راڅه بچی دی ما ته راکا، دا زما شو، دا ما ته نه منو. شرکت فطرتن انسان دا نه مني، او انسان خو لا پرېږده چې سپي، پیشوګان، خنزیران، غواګانې دی هم نه مني. ته داسې چل وکړه چې سپو ته غوښه واچوه، روټۍ ورته واچوه او یو څو سپي پې نور ور پرېږده. مثلا یو سپی راونیسه هغه ته روټۍ واچوه، غوښه ورته واچوه، او بل سپی ور پرېږده، دا سپی ځان سره نه پرېږدي. ولې؟ شرکت دا نه مني. نو ځناور هم شرکت نه مني، انسانان هم نه مني. نو الله جل شانه چې د هغه سره کبر ښایي، د هغه قدرت نه ختمېدونکی دی، مرګ وفات ورته نه راځي. په الله جل شانه باندې نشواله نه دی تیر شوی او نه به پې راځي. هو حی لا یموت، الله جل شانه داسې ژوندی دی چې مرګ به ورته نه راځي، او داسې ژوندی دی چې مخکې پې نشواله نه دی تیر شوی، نو به ومني شرکت. نو الله جل شانه فرمایي چې په دې ګورې ما فیصله کړي، په دې باندې الله جل شانه فرمایي ما غټ او عظیمه فیصله کړي. په کومه خبره؟ الله تعبدوا الا ایاه، زما نه سوا به د بل چا عبادت نه کې، بس ختمه شوه. او بس به کې وبالوالدین احسانا، متصل د الله جل شانو د عبادت سره بس کې د مور او پلار سره به ښه سلوک کې، عطف دی په وقضا باندې غوږ شه. نو اوس به معنا څنګه شي چې الله جل شانه دغه فیصله هم کړې ده چې د مور او پلار سره به احسان کې. الله جل شانه په دې باندې فیصله کړې ده چې د مور او پلار سره به ښه خوی کې، ښه اخلاق به استعمالې، د هغوی په کار به راځي. داسې به نه جوړېږي چې د مور او پلار په اوږو باندې ته سور شي، نه، مور او پلار به په خپلو اوږو باندې اخلي.
یو تابعی دی خپل مور په وګه کړی دا او لګیره طواف کوي نو دا اجازت شته که څوک په سورلې باندې سوري طواف کوي ام ټیک دا خپې کمزوري دي سیکل کې ناس دی البته تاسو ډیر خلکو ګوري طواف کوي دام جایز ده او کمزوري دی یو چاته پر وګه شوی دی په شا شوی دی طواف کوي دا طواف هم جایز دی ټیک دی نو دا سړی دی تابعی دی مور په وګه کړی دا په شا کړی دا طواف کوي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی سړي خیال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته دا سړی وی تابعی ایا ما د مور حق پوره ک یرا وای تا خو د مور سره نیکی وکړه خو کته ټول عمر د قرنګ دا پوګه باندې وګرځي نو د مور اکم درد چې ستا په تکلیف باندې برداشت کړي دي هغه ته نشي پوره کولی البته د مور سره د نیکی وکړه احسان دی ور سره وکړو خو کته دا وي چې ما د مور پوره حق برابر کنه ستا مور چې ستا د پیدایش په وخت کې کم درد کم تکلیف تیر کړی دی دغه حق هم ته ټول عمر چې په وګه کې مور په شی وګرځي دام نشي ادا کولی دم نشي پوره کولی د مور دومره عظیمه هستی ده نو الله جل شانو فرمای وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره ښه سلوک کوه الله جل شانو مزید فرمای مخکې ځه اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما اے انسانا الله جل شانو فرمای کچرتا ستا د مور او پلار ستا په ژوند باندې ورسیږي دومره عمر ته بوډاوالی ته پلار د سپینګیری شي مور د سپینسري شي بلاګانې راکږي شي نو الله جل شانه دلته ډایرکټ د بوډاوالي ذکر فرمایلی ولی سوچ کوه په ځوانۍ کې ستا مور او پلار اوبه ځان ته راغستی شي د روټۍ انتظامات ځان ته خپله برابرولی شي چې ځان ته برابرولی شي کپړې ځان ته په ځوانۍ کې ستا مور پلار انځلی شي ستا پلار د دې قابل دی چې مزدوري وکړي تا مساتی ستا مور مساتی ستا خویندې مساتی خو الله جل شانه دغه د ځوانۍ ذکر ونه فرمایي د مور او پلار ځکه په ځوانۍ کې د یو انسان بل انسان ته ډیر ضرورت نه پیښیږي نو الله جل شانه فرمایي چې ځواني خو ستا مور او پلار خپل هم تېرولی شي په هغې کې مې روا خو که خاص کر بوډاتوب ته ورسېدل اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما که یا صرف مور دې ژوندی وه په داسې حالت کې چې هغوی بوډاګان بوډۍ شوله یا پلار دې ژوندی و په داسې حالت کې چې یا بوډا شو یا دواړه خوش قسمته وي ته مور او پلار دې بوډاګان شو ته ورته ژوندی برابري فلا تقل لهما اف الله جل شانه څه فرمایي بله وړه کلمه نه وه ورنه الله جل شانه به ذکر کړی وي اف د الف او د فا نه جوړه ده سوچ پې کوه نو الله جل شانه فرمایي دا خو پرېږده چې ته به مور پلار ته کنځل کې ته به مور او پلار د ښځې په سر باندې راټي او ته به ورته د پلار او د مور کنځل کې ته به یې د کوره وباسي ته به پې روټۍ بندې ته به پې اوبه بندې ته به ورته خدای ناخواسته سپی او خر او خنزیر وې نه الله جل شانو دا خبرې ذکر نه دي فرمایي خپله دلالت النص نه دا خبره ثابته ده چې مور او پلار ته به کنځل نه کې لکه بوډاتوب ته ورسېدل الله جل شانو فرمایي نور خو هر څه پرېږده فلا تقل لهما اف زما بنده اف بم د هغوی په مخ کې نه کې دې ته وایي التأفیف فقهاو به مفسرینو حضراتو د دې تشریح کړي د دې وضاحت یې کړی دی دا اف کلمه د مور او پلار په مخ کې ویل دا حرام دي او الله جل شانو فرمایي څه وایي څه فرمایي فلا تقل لهما افنا د مور او پلار په مخ کې اف مه کوه اوس تا په یو څه کې تاوان وکړو خدای نخواسته تاوان دی که تجارت کې کاروبار کې ځمکه کې پراپرټۍ کې بل څه کې یا چا تکلیف در رسو راغلی د مور مخ کې څه وکړل د پلار مخ کې اف نو دا تا حرام کار وکړو ګناه کبیره دی وکړه ځکه الله برای راست الله جل شانه منې کړی فلا تقل لهما اف مه کوه د مور او پلار مخ کې ولي د دوی زړه ته تکلیف رسیږي نو کوم د مور او پلار په مخ کې دی اوف وکړه دا حرام دی دا ګناه کبیره ده توبه به وباسي ولې ستا مور او پلار ته تکلیف رسي چې زما دا بچی ته څه تکلیف رسېدلی دا اوف ولې وکړه دا اسویلې ولې وکړه ده ته څه تکلیف دی نو دا الله جل شانو حرام کړل او یا تا ته وایي چې بچیا مونځ ته لاړ شه مور درته وایي بچیا پاسېږه مونځ ته لاړ شه بچیا د ګناه کار مه کوه بچیا فلمونه ډرامې مه ګوره بچیا د چا غیبت مه کوه بچیا حرام مه کوه زنا مه کوه جواری مه کوه
امر بالمعروف نیکی حکم درته وکي د ځینې خلکو طبیعت سختي نو څه به وکړي اوف یو خو ستانه تنګ راغلی دغه تأفیف په دې وخت کې اوف کول دام حرام دي حرام دغه اوف به ورته نه کې که تا ته تکلیف هم اوف به نه کې او که د هغوی د خوا نه درته تکلیف ورسېد اوف کلمه به د خولې نه وباسي که ویې دې ایستله د مور او پلار په مخ کې دا حرام دي په دې باندې ګناهګارې ګناه کبیره د لویه ګناه ده او ډایرکټ په قرآن عظیم الشان کې تیمه ورته منې شوي دا د مور او پلار عزت دی د مور او پلار به دې خیال ساتي داسې کلمه به د هغوی په مخ کې نه وي چې هغوی پې خفه کېږي ولا تنهرهما الله جل شانو فرمایي مخکې لاړ شه ولا تنهرهما رټې به هم نه کنځل خو پرېږده رټې به هم نه چې زمړه ته بوډا شې دماغو دې کار پرېښود نه دا به نه کې محترم دا به نه کې څوک چې عموما بوډاګان شي نو د هغوی دماغ کمزوري کېږي دا ځان سره یاد ساته زما ستا دي سر کې څه به دماغ دی او الله جل شانه ډېر برابر ساتلی دي دا دماغ نه دي دا داسې نرم دي نرم لکه تاسو دا پنیر خوړلې پنیر خو پیژنې ټول که نه یا تاسو ټول چې دا کیر پیژنې کیر د دې کیر سره به مثال دی چې دا دماغ دغه رنګې پاسته او نرم دي موم دي موم الله جل شانه په دې کې په کروڑونو میلیارډونو رګونه خواره کړي په دې کې نری نری رګونه دي دقه کې وینه چلی را چلی دماغ مبارک به درته څه ووایم خیر دی دا دماغ الله جل شانو څومره چې نرم پیدا کړي دومره ډیر صلاحیت ورکړی دی دا د بدن یو مرکزی حیثیت لري او د عام انسان دماغ چې کله دا بلوغ ته ورسیږي تقریبا 1400 ګرام د دماغ دا هم درته وي څومره 1400 ګرامه مطلب دا 1 کیلو 400 ګرام وزن د انسان دماغ لري د ماشوم دماغ به والی خو چې 15 کالو ته ورسېدي تقریبا د عامو انسانانو او که وزن ته یړې 2% 2% د بدن مطابق د سړي په سر کې دماغي مطلب دا دی یو سړی دی دغه وزن 100 کیلو ګرامه دی نو موږ به ویو چې د په بدن کې 2 کیلو دماغ دی پوه شئ 2% 2% دا 2% په بدن کې تقریبا عمومي د خلکو دماغي ٹھیک شو نو عموما د بالغانو خلکو 1400 ګرامه 1 کیلو 400 ګرامه دماغ ستا په سر کې پراته دي دین یو نری پرده تاو ده سیو دا پرده څومره د کار پرده ده به دا دماغ نه دی د کې ځینې ستا حافظه ساتي میموري یادداشت ساتي څوک د بدن سکیورټي ستا په دې خپه باندې یو څه شی مچ عمر شي د مچ نسبک ماشه په ودرېده ستا دماغو دا رګونه په دې بدن کې الله خوار کړي دماغو ته ډایرکټ دا ووایي مغزه دا ووایي چې څه بدن ته راغلل په بدن باندې څه کېناستل د ټول بدن کې د دماغو جالۍ خوره شوې ده دا د دماغو ته په ډېر تیزۍ په سرعت سره دا خبر ورکوي په څومره وخت کې ورکوي تقریبا لکه یو ګاډی چې دومره سرعت سره رواني چې په ګنټه کې 400 کیلومیټر 400 کیلومیټره مزل کوي په دومره تیز اندازه کې ستا د دماغو دا جالۍ دماغو ته خبر ورکوي دماغ دومره اکټیو چیز دی او یاد ساته زمو ستا بدن ته چې څومره انرژي مطلب دا سل انرژي زمو ستا بدن ته داخليږي طاقت په دې کې شل دا چې دا صرف دماغي مصرف کوي د دماغو خرچم په بدن کې ډیره ده سیبا د بدن 15 حصہ چې دا دماغ د ستا انرژي د طاقت دا مصرفوي او کته ودمي نو ستا دماغ لګي دی خپل کار کوي هغه نظام خپل برابرای مغز ډیر عزتمن شی دی خو کله خبره مې دا کوله چې څوک بوډا شي بوډا نو د دماغ 100 ګرامه کمیږي یا 200 ګرامه کم شي څوک چې بوډا شي مغز ټول بدن ورو کمزوري کیږي مغزم کم شي نو چې کم شو نو الله جل شانو فرمایي فلا تنهرهما ولا تنهرهما رټیم داغه دماغ کمزوري شوی پروا نه کوي گزاره ور سره کوا عموما د یو روغ سړی دماغ دا د ورځې شپېته زره سوچونه کولی شي څومره کوي که ته نه کې هم کېږي به اټومیټک داسې حالت ستا په دماغو نه راځي چې په هغې کې به یو سوچ پروت نه وي زما په خبره پوهېږئ خامخا به که ته وې زه سوچ نه کوم بلکل زه خاموش اوسېږم نو هم ستا دماغ به لګوي یو سوچ به کوي نو عموما په 24 غنټو کې د هر انسان که سړی دی او که ښځه ده دماغ
ساينس دا وایي چې 15,000 سوچونه دا کوي. محترمو نو الله جل شانه دا ډیر محفوظم ساتلی. یو کلک اډوکې ته تاو کړی د گیر چاپیرا ګور لاندې دا غټ جام لی بر دا کوپړی دا سیټ ته دري سر دا دغه دي دا اډوکې دي. نو دا دماغ دا ډیر عزتمن شی دی برابر شی دی. په دې به الله پیژني په دې به رسول پیژني په دې کې به یو سافټویر پروت دغه ته څه وایي عقل هغې ته وایي هغې ته څه وایي عقل ورته وایي. بیا دا مغزم دومره قیمتي شیز نه دی لکه دا عقل چې قیمتي شیز دی. الله جل شانه چې عقل پیدا کړ نو ورته ویل لال شه عقل اخوا لاړ ورته وایي راتاو شه عقل راتاو شو ورته وایي کینا عقل کیناسته عقل ته وایي پاڅه عقل پاسې د کمیلی قبیشانی الله جل شانه ورته اډر وکړو حکم ورته وکړو. نو فرشتو ته الله جل شانه فرمای اے فرشتو د دې غوندې شیز ما نو پیدا کړی او دا مې پیدا کړ عقل او دا به ورکوم انسان ته دا به ورکوم فرشتو ته دا به ورکوم جناتو ته وبه اخذو په دې باندې ولکوم او په دې باندې به ورکړه کوم. په عقل باندې ونیول داسې کوم چې دین مې چاته ولېږو بې دینه چلیږي دا برانی سم. په دې به ورکړه څنګه کوم چې چاته مې دین ولېږه پیغمبر لېږه او هغه د پیغمبر خبره مني دا الله خپل الله خبره مني زما خبره الله جل جلاله فرمایي مني. نو په دې باندې به جنت ورکوم په دې باندې به عزت ورکوم. نو عقل دا ډیر محترم شیز دی. دا یو ظاهري سافټویر دی. دا سوچ کوه دماغو کې دا نښته نه دی خدا په کې الله جل شانه اچي. څنګه یو سړی دی هغه مړ شو دماغ شته مازغه شته رګونه همغومره برابر دي خو د هغه عقل والو ته ختم شو کار نه کوي. مغزه شته برابر دي څوک چې مړ شو د هغه مازغه ولې د سر نه وځي خو عقل پکې نشته. دغه عقل یو روح غوندې شیز دی څوک یې نشي پیدا کولی خو ډېر محترم او عزتمن شیز دی. که مو تا خور مور پیژنو په عقل سره که اور پیژنو که اوبه پیژنو په عقل سره نو دا ډېر عزتمن شیز دی. نو خبره مې دا کوله چې د بوډاګانو ماغزه سه به کم شي ګزاره ورسره کوه. الله جل شانه فرمایي چې بوډاتوب ته ورسېدل فلا تنهرهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما رټیم مور او پلار ته کنځلې مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې له ټولو نه غټه ګناه څه شی ده چې یو سړی خپل مور پلار ته کنځلو کي. یو صحابي را پاسېدو اے د الله رسوله داسې څوک شته چې خپل مور او پلار ته به کنځل کوي؟ صحابه دا نه منله چې مور او پلار ته هم لا څوک کنځل کوي. دا غوی عقل دا خبره نه تسلیموله تعجب یې وکړو. صحابي پاسې د الله رسوله ایشتم احد لوالديه آیا داسې څوک شته چې مور او پلار ته به کنځل کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او شته. هغه څنګه؟ وایي ته به د یو چا مور پلار ته کنځلو کی او به ستا مور پلار ته کنځلو کی نو هغه تا چې هغه ته دا موقع ورکړه چې تا دغه مور پلار ته کنځل وکړه په بدل کې هغه ستا مور پلار ته کنځل وکړه دغه داسې ده لکه تا چې خپل مور پلار ته کنځل وکړله. په خبره پوهېږي؟ تا یو سړي ته ویل چې د اوس بچي خدای نه خواسته هغه درته ویل چې ته د اوس بچی نو دا کنځله هغه تا ته ونه کړه دا هغه ډایرکټ ستا مور پلار ته وکړه خو سبب یې ته شولې ولې تا دغه پلار یاد کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دغه ستا مور پلار ته خپل ستا کنځل دي چې بل ته موقع ورکړي چې ستا مور او پلار ته کنځل وکړي. او الله جل شانه مزید څه فرمایي وقل لهما قولا کریما. د مور او پلار سره عزتمندي پستی مزیدار خبرې کوي په اخلاقو کې ور سره چلیږي. وقل لهما وای مور او پلار ته زما بنده الله جل شانه فرمایي قولا کریما عزتمندي خبرې د عزت خبرې پستی خبرې د خاندان ډکې خبرې. داسې نه چې پلار د کور ته راشي او تا تندي کې 12 بجې کړي چیرې دا به راغی دی به ګورېږي. نه دا حق لري چې تا ته خبرې وکړي ستا په ژوند کې دا حق لري ستا په مال کې دا حق لري ستا په بیبي کې دا حق لري چې ستا بیبي ته خبرې وکړي ستا بیبي د خدمت وکړي. محترمو دا مشران ډېر ناشنا متلونه وایي یا دا متل ته وایي چې حقیقت کې دا نه تیر شوی اکثره خو هغه رنګې کېدی شي هغه رنګې واقعه راتلی شي. دې نه د عقل خبرې ورته وایي معقوله ورته عربي کې وایي پښتو کې ورته موږ متلونه یو. دا یو سړی دی بوډا دی کونټۍ ورسره د کټ کې ناست دی ځوان ښایسته مزیدار زوی م ورسره ناست ورته وایي بچیا هغه دیوال باندې څه ناست دي؟ وایي پلار دا کارغه دی که نه کارغه. دی پلار بیا دې زوی ته ګوتې ورلوي وایي بچیا بیا دې هم دا تپوس کوي په دغه دیوال څه ناست دي؟ دا زوی ورته په دویم ځل باندې داسې راضیک شو
کارغه دی که نه، وګوره یار پلاره کارغه دی، دا زوی پلار خو پوه شو امتحان اخلي، بیا ورته وایي بچیا ته په دې دیوال وګوره، ما ته ویو که نه دا څه ناستي، مړه دماغ دی خراب دی، بوډا سړی کونټۍ در سره لاس کې بل کار دی نشته، سلم پازابې کارغه دی، کارغه څه دی، کارغه دی، په خبره نه پوهېږي. پلار یې وراټه، پلار لږ غوندې په جړا شو، بیا ورته بچیا وایي زه ښه په دې پوهېم چې دا کارغه دی، لون نه یم، پوهیم ستا نه ښه عقل لرم، ستا نه هوښیار یم، خو هسې بچیا وایي ته ماشوم وې، ته ماشوم وې. او وایي دغه رنګې په دیوال باندې په دغه ځي کې دا کارغه راغی کېناست. ما ته هغه واقعه وایي را یاده شو، ته زما غېږ کې ما د مینې محبت زړه کې ځای درکړی دی، پاک صفا را سره غېږ کې بچیا اوچت مې نیولی، تا ما ته ویل چې بابا پلاره دغه څه شی دی، په خپله ژبه کې په وړه ژبه کې، ماشومان خو ښایسته وړې خبرې کوي. وایي ما درته ویل چې بچیا دا کارغه دی، وایي تا راته بیا ویل چې پلاره دغه څه شی دی، وایي ما درته دویم ځل په خندا ویل چې بچیا دا کارغه دی، وایي تا راته دریم ځل ویل چې پلاره شابه که نه دا څه شی دی، وایي ما دې د خولې نه چپه واغسته، ښکل مې کړه، ته مې ښکل کړي او په خندا او په مینه محبت مې ویل او خوشحاله شوم چې زما بچي خو د خیره خبرې یادې کړلې، ښکل مې کړي او درته مې ویل چې کارغه دی کارغه. وایي ظالمه ما درنه چې اول ځل تپوس وکړو لږ غوسه، دویم ځل ډېر غوسه، دریم ځل کنځلې، ولې بچیا دا ولې تا خو ما ته کنځل وکړله، تا خو زه بې عزته کړم، د پلارولۍ دا حق دی. نو الله جل شانو فرمایي وقل لهما قولا کریما، مړه سمې ښایسته خبرې ورسره کوه. محترمو ما یو حدیث شریف ویلی، دا روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه، او روایت امام مسلم کړی دی، مرفوع حدیث دی، برابر حدیث دی. او امام مسلم رحمه الله چې په خپل کتاب کې کوم حدیث راوړي بس په دې کې خبرې نه دي پکار، اول امام بخاری دویم امام مسلم. دا حدیث شریف دی روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه، ورسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل رغم انفه رغم انفه رغم انفه، درې ځله د تاکید دپاره، درې ځله خبره دې دپاره چې په زړه کې د صحابه وکینی، پوزه دې په ګرد باندې ناولی شي، کنایه د څه نه مطلب دا شو چې ذلیل دي شي، رسوا دي شي. درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، صحابو ته تپوس وکړه من یا رسول الله، دا څوک دا دي ذلیل او رسوا شي، دا الله رسول تاسو ولې دې سړي ته خیرې وکړې، دا څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا هغه څوک دی، دا ذلیله، دا بیکاره سړی، ادرک والدیه، من ادرک والدیه عند الكبر احدهما او کلاهما، هغه څوک ذلیله دی چې مور او پلار د ده په ژوند باندې یا صرف مور یا صرف پلار یا دواړه بوډاوالي ته ورسېږي او دا ورته ژوندی دی او برابر دی، ثم لم يدخل الجنه، ځان په جنت ته داخل نه کړي. دغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرې ورته کوم، خدای دې ذلیله کړي، خدای دې پوزه په خاورو ناولي کړي. ظاهري معنی دا ده رغم انفو، پوزه دې خړه شي، نو چې چا پوزه په خاورو باندې ناولي یا بیکاره ښکاري که نه، ذلیله ښکاري که نه، بدې ښکاري که نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذلیله دي شي، رسوا دي شي څوک؟ هغه سړی چې مور او پلار د ده په ژوند بوډاوالي ته د سره ورسېدل او د په ځان جنت ته داخل نه که. اوس سوچ کوه زما ستا مور او پلار چې بوډاوالي ته ورسېدل بس دا جنت دی او ځان په جنت ته داخل که او ځان په جنت ته ورسوه. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، د الله رسوله جهاد ته ځم، د څه دپاره ځي؟ د دې دپاره چې جنت ته داخل شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لاړ شه، ان الجنة تحت اقدام امک، جنت ستا د مور د قدمونو لاندې دی. زموږ ستا په کورونو کې جنت دی. مور څه شی دی؟ مور او پلار څه دي؟ جنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا د هغې په خپو کې ځان ذلیله که، د هغې خدمت کې ځان ذلیله که، دقلته جنت دی. د مور او پلار په خپو کې عزت یې وکړه، اکرام یې وکړه. نن سبا محترمو د ټولو نه ذلیله مخلوق موتا ته څوک دی؟ مور او پلار. اسلام ځان له دا نه وایي، کافران هم وایي، کافران هم دا وایي چې د مور حق پکار دی، د مور عزت پکار دی. محترمو غالبا هیلټن ورته وایي، یو کافر دی، د کافرانو خیر سړی تیر شوی، هغه وایي
مور د اسمان د خوانه چې عظیمه تحفه انسانانو ته راغلي څه شی دی او ستا مور ده څه شی دی ستا مور د اسمان نه چې الله څومره مهرباني را لېږلي په دې کې عظیمه مهرباني ده الله وایي څه ده دا ستا مور ده او شکسپیر څه وایي غټو خیر کافر تیر شوی دی هغه وایي مور د مور غیږ ډیره خوږه ده ډیره عزتمنده ده او ډیر خوند کوي وایي اگر که زه بوډاوالي ته ولې ونه رسېږم خو د مور غیږ زما د پاره د خوند نه ډک ځای دی د خوند نه ډکه علاقه دا څه شی دی دا د مور غیږ دی د چا د پاره د هغه سړي د پاره ګیرې ولې نه راغلي سپین ګیره شوی ولې نه دا کافر وایي او علمگیر بادشاہ ویل وای زما کور زما د مور نه علاوه هندوستان عظیم بادشاہ دی فتاوا علمگیریم د په مشرق کې لیکل شوی ده فتاوا هندیم ورته وای زما کور زما د مور نه علاوه دا کندر دی کندر د اکثره خلکو په گاډو باندې لیکلي کنه home is not home without mom وای د مور نه علاوه کور دا کور نه دی او موږ څه ویو home is not home without wife د ښځې نه علاوه د بیبي نه علاوه کور نه دی دا چېرې که نه د مور نه علاوه کور نه دی یا لکه د مور دعا واخله یاد ساته دا خبره ځان سره یاد ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که مور او پلار درته دعاګانې وکړلې په دې دنیا کې به تا ته د هغې صله خامخا ملاویږي او که مور او پلار درته خیري وکړي نو د هغې هغه بدي به په دې دنیا کې تا ته ملاویږي د مور او پلار د خیرونه ځان ساته خو مور او پلار ته هم سوال کوم الله دپاره بچو ته خیري مه کوئ ځکه د مور خیره د بچي په حق کې قبلیږي د پلار خیره د بچي په حق کې خامخا قبلیږي د مور دعاګانې واخلئ د مور په دعا سره هندوستان فتح شوی دی داسې چلو مرهټیان ورته وایي هندوستان یې مونیو سیبه دومره تکړه خلکو په جنگ کې چې چا مقابله نشوه کولی او دا اراده یې وکړله اټک ته رالل په اټک باندې په دې علاقو باندې پرېوتل چې په افغانستان هغې وخت کې امپراتوري وه چې په نورو ملکونو به حملې کولې په هندوستان باندې افغانستان ډېر ځله حمله کړې ده او نیولې هم دی خپله بادشاهي په ډېر وخت برقرار ساتلې ده یاره دوی رالل او په حمله به په افغانستان باندې کوو دلته خپل فوجونه مرهټیانو برابر کړل او اډر دی چې سبا بله ورځ به په افغانستان په کابل باندې په قندهار هغې وخت کې قندهار د احمد شاه ابدالي په وخت کې دارالخلافه دارالسلطنت دا قندهارو په دوی باندې به حمله کوو چې دا افغانان سم کو د احمد شاه بابا چې دی چې دا مونږ وتښتو دوی ځان ته څنګه تکړه خلک وایي دوی څنګه مسلمانان دي هلته احمد شاه بابا خبر شو اسمبلی خلک یې وزیران یې راټول کړل او یو غټ ځای کې کېناستل او وخت سره چې مناسب کې اسمبلی حالو خبرې کېدلې فیصله په دې باندې وشوله چې مرهټیانو سره جنګ موږ نشو کولی هغوی تعداد کې ډېر دي وسایل یې ډېر دي ډېر خل ورسره ولاړ دي ټوله دنیا یې فتح کړې ده نیولې ده موږ ورته څه یو فیصله دا اعلان شوه کومه چې مرهټیانو سره جنگ نه کوو البته قندهار کې به غټه قلا جوړه کړو یا غټه قلا چې کومه موجوده ده په دې کې به موږ پټ شو چې مرهټیان راتلل او په موږ یې حمله وکړه موږ به پرې دې خوا نه چې دی غشي ولو تیږې به پې ورولو هغوی به دې ته مجبوره شي چې لاړ شي خو موږ ورپسې نه ورځو دغه خبره زرغوني اما واورېدلې د احمد شاه ابدالي بابا یو بزرګ د الله ولیه ده او د هغه مور ده ځکه د احمد شاه ابدالي غوندې بچې لري هغې واورېدلې څوک یې ورولېږه نوکر وایي احمد شاه ته آواز کا ځکه د هغې خو بچې دی احمد شاه ته آواز کا کور ته یې راوغوښته مخې ته یې واړو ما ته مه راګوره بچیا احمد شاه باباجي ورته وایي ولې د احمد شاه بابا بوډا نه و ښه رحمان بابا هم بوډا نه و د 9 یا 40 کالو په عمر کې عبدالرحمان بابا وفات شوی دی ګیره تکه توره وه نو ولې ورته بابا وایي دا بابا د پښتو یو عزتمن لفظ دی څوک چې بوډا شي هغه ته بابا وایي ورنه سپینګري ته بابا نشي ویلی خو دا ورته د عزت د وجې نه وایي چې دا اوس عزتمن شو دا به اوس ټیک خبرې کوي ښایسته خبرې به کوي برابرې خبرې به کوي د عقل برابر شو در په مخ کې ډېرې خبرې لاړې کارونه ډېرو شو نو دا بابا ورته ځکه وایي د عزت د وجې نه د احمد شاه بابا هم چې دام ځوان و بوډا نه و ښه خو د عزت د وجې نه پښتانه عزتمن سړي ته مشر ته بابا وایي مخې ته واړو خپلې مور زرغوني اما مور یې ولې خپئ
وای کاش چې ته ما نه وې زیږولې، کاش چې ستا غوندې بیکاره سړي ته ما پی نه وې ورکړې، کاش چې د زرغونې نه ته پیدا شوی نه وې. احمدشاه بابا ورته وایي ولې مورې څه چل مې کړی؟ وایي دا تاسو څه فیصله وکړه؟ دا ولې مرهټین به راځي، تاسو مسلمانان پښتانه افغانان به دې پټېږئ، په قلا کې به تاسو چې دی پټ شئ او هغوی سره به جهاد نه کوئ. دا ستاسو فیصله ده، ستاسو ایمان، ستاسو اسلام، ستاسو پښتو افغانیت دا درس تاته درکوي. داسې بچی خو چې ما نه وې راوړی. احمدشاه بابا پوه شو، دستي بار ووت. مور یې څه وکړو؟ داسې وکړئ چې تاسو به پرې حمله کوئ، ورشئ مرهټیانو پسې تاسو ورشئ، جهاد ورسره وکړئ، ویې ځغلوئ. ته د زرغونې اما بچی، ته احمدشاه یې. شابه. احمدشاه بابا دستي لاړ، وایي واورئ. خلکو ویل چې څه چلو؟ راغی احمدشاه بابا، بادشاه صاحب غوسه دی چې څه وایي؟ وایي هغه خبره چې موږ کومه فیصله کړې وه زما مور ختمه کړه. ستا مور څه ویل؟ زما مور دا ویل، ما ته حکم یې وکړه، اډر یې وکړه، پاڅېږئ او سبا ته په مرهټیانو تاسو حمله وکړئ. د مور خبره منلو. اوس غوږ شه. احمدشاه بابا چې حمله وکړله، یره مرهټیان یې راواغستل، وروستو روانو پانیپت ته یې ورسول او داسې شکست یې ورته ورکړه چې د مرهټیانو سلطنت، بادشاهي او مشري او قوت یې د خاورو سره خاورې کړ او چا یې نوم هم وانغست. دا د مور خبره یې ومنله. نو محترمو، د مور خبره چې ته منې، اگر چې ظاهري به هغه تا ته سخت ښکاري، شدیده به درته ښکاري، خو چې ودې منله، والله الله دا فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تا ته به پکې خیر وي. البته ما درته مخکې ویل د مور د ګناه خبره به نه مني، د پلار د ګناه خبره به نه مني، ځکه الله جل شانه فرمایي که چېرته تا ته مور او پلار حکم کوي چې موږ ما سره شریک وګرځوه عبادت کې، د بوتانو عبادت کوه، خدای نخواسته زنا کوه، جواري کوه، شراب څښه، غیبت د خلکو کوه، حرام مال راوړه، نو الله جل شانه فرمایي نه 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 نه، بیا به فلا تطیعهما، بیا به د مور او پلار متابعت نه کې، ځکه زه درنه خفه کېږم. ما درته شروع کې ویلو د ټولو نه ډېر حق په موته د چا دی؟ د الله. د الله جل شانه چې کله خبره راغله او الله پې خوشحالیږي او مور خفه کېږي، مور به خفه کوم، پلار به خفه کوم، رور به خفه کوم، دوست به خفه کوم، ښځه به خفه کوم، خو د الله جل شانه خبره به اخلم. خو د مور جایز خبرې دا به ټولې مني. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مور او پلار ستاسو لپاره د جنت دروازه ده، مور او پلار دا به نه خفه کوئ. یو صحابي ورته وایي د الله رسوله تعجب کوي، د الله رسوله دا مور او پلار که ما سره ظلم هم کوي او بیا ما نه خفئ، نو زما دپاره به د دوزخ دروازه کلاوي، د جنت دروازه به راته بندې وي. او اگر که مور درې ځله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان ظلماک، اگر که مور او پلار تا سره ظلم ولی نه کوي، خو ته به بیم خبره مني، ورنه الله جل شانه به در نه خفه کېږي. د هغه ظلم به د مور او پلار نه تپوس په آخرت کې کېږي. خو ما او تا به څه کوو؟ د مور او پلار خبره به محترم ومنو. د مور داسې کوم ملګری شته چې خپله مور دې خفئ، مسالې بندوم بس دی. داسې وکئ چې د هر چا نه خپله مور خفئ یا پلار د الله دپاره پخلایي کوي. مور او پلار به پخلا کوو، واده ده انشاءالله. داسې وکئ که چا پلار ژوند دی یا دواړه ژوند دي، مور او پلار، نن ورته انشاءالله فروټ یوسئ، څه به ورته وړئ؟ واده ده انشاءالله. یاره انشاءالله زما خو مور ژوندۍ ده، انشاءالله خپل وس مطابق به زه مور ته فروټ کړم، ښایسته فروټ انشاءالله. تاسو به یې وړئ؟ یاره که څوک ورسره وراني ورځې پخلا کوئ به زه نه ویم. الله جل شانه فرمایي عبادت دې صاحب نه قبلیږي، عبادت هم نه قبلیږي. بالکل ګورئ مخکې عبادت اسمان طرف ته الله جل شانه نه خیجئ، قبولیت طرف ته نه ځي چې مور د نه خفئ، پلار د نه خفئ. خوشحاله به انشاءالله. ګوره که چا مور سره جاخه راغلي معافي دې تاسو وغواړئ، خیر دی که هغوی ظلم هم کړی، که پلار سره چا جاخه راغلي خیر دی که پلار ظلم هم کړی، معافي به ترې موږ غواړو. ٹھیک ده؟ انشاءالله فروټ به اخلئ، وړئ به مور او پلار ته، الله دې تاسو ته خیر درکړي، الله دې علما ته به تاسو ته پر دې څو خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.